رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام جماعت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته قتل په دې کې هغه صحابه کرام هم دي چې درجه ډیره اوچته ده خو په سیرت صورت کې د پیغمبر علیه السلام نه ډیر کم خبرې نه کوي مدینه منوره ته خدای تاسو بوزي اے عاشقان خدای دې مدینه منوره ته تاسو بوزي شپاړس کاله په مدینه منوره کې یو شیخ درس کړی د یو دوه نوجوانانو په ګنبد خضرا په رنګ باندې جګړه رااله یو و چې دا پروسکنی رنگ په شان رنگ جوړ کړی بل و چې نه دا لګ بدل ور کړی اوس دا فیصله به څوک کوي نو دواړه را روان شوي د دې شیخ صاحب نه به تپوس وکړو ځکه د خو شپاړس کاله دلته تېر کړو دلته به د هر کال رنګ معلومي هغه شیخ صاحب د چرالل هغه ته وی حضرت مونږ خپل مابین کې تنازع ده زه هم دا رنګ پر اوسکني په شان دی دی وی نه دا بدل دی ته خو دلته ډېر پاتې شوی تا به ډېر لیدلي هغه وی دواړه زما خواله راشئ چې دواړه رالل وی دا سترګې ما ته دې خوا کوي چې زه ستاسو دا سترګې ښکل کړم زما 14 کاله په مدینه منوره کې وشو ما په 14 کاله کې یو ورځ ګنبد خضرا ته بره نه دي کتلي الله دا کمال ادب ما ډېر مشایخ کتلي چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ته داسې مخامخ نه دی راغلی سلام دپاره ډېر لرې نه سلام کوي کمال ادب شیخ زکریا نور الله مرقده مدینه منوره کې واحد هستی ده چې دی به د جنت البقیع نه راتو وزیر اعظم ته اجازه نشته دی به د جنت البقیع نه راتو د دې ویل چیر چې براغی ټول خلق به ورته پاسېدل جاء سیدنا جاء شیخنا زمو شیخ راغی مدینه منوره کې درس کوي یو دوه هندوستان د سادات رالل چانه تاسو کو چې موږ سلام لزو خو موږ نه بلد یو موږ نه چل ناراضي د څه سوچته چې موږ بوزي چا ورته وي تاسو د هندوستان نه وي او خدای خو نه وخت کا دلته د هندوستان غټ شیخ دی دا دواړه رالل شیخ محمد زکریا نور الله مرقده سامنے کېناستل وی حضرت زمونږ یو درخواست دی موږ یو سادات او موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ته تلو غواړو هغه داسې سادات نو چې ګیري الټه خړېږي سید دې ته نه چې وایي چې ګیره به الټه خړېږي سید دې ته وایي چې د چهرې ته ګوري او تا ته د خپل بابا رنګ پکې ښکارېږي هغه نوجوانانو شهزادګانو شیخ زکریا نور الله مرقده و دو فرمایل زه تاسو بوزم خو په یو شرط هغه حضرت څه شرط دی یو سید به زمانه یو طرف ته بل به زمانه بل طرف ته کو تاسو دواړه یو طرف ته کېږئ یا زما پسې شاته راځئ بیا زه تاسو نه بوزم هغه ته حضرت بالکل دقسې بوزو دواړو روان کو او چې دواړه لاړل سامنے رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک ته ودرېدل او سلام پیش کو د دواړو شهزادګانو ته وی دا مخامخ مواجهه شریف ته دې ځنه خپل بابا ته سلام پیش کړي بیا ابوبکر صاحب ته سلام پیش کړي بیا دی خو چا ورته حضرت دا دومره غټ شرط ولې ولګاو وی اصل خبره دا ده چې ما ته خپل حالت معلوم دی زه روزه ته نشم مخامخ کېدی خو ما ته دا پته ده چې دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسی دي دا دواړه چې مخامخ شي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا ګوري چې زه د دوی په منځ کې ولاړم نو ما باندې به نظر لګي دا کمال ادب نو تاسو چې غټ غټ صحابه کرام وګورئ هغوی به چرته د صورت په حواله باندې نقل نه کړی علما ذکر کوي د دې داسې مثال دی لکه 5000 10000 واټ بلب سره چې تاسو او موږ نږدې کینو او ستانه څوک تپوس کوي چې په دې 10000 واټ کې څو تارونه نه ته به څه وایي لیونی هغه ته ما کتې شو ما پکې لا مزي شمارلی شو خو دننه ور کو داسې عالي رڼا یې وه چې ما ورته کتې نه شو نو چې کوم صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرب زیاتو هغوی چېرته صورت د پیغمبر علیه السلام ته نه دي کتلي کتې نه شو او چې دا کم ترې نه لرې لرې وو دی به پرې کله کله زړه مړه و
نو چا ورته لاسو ته کتلی نو تاریخ لیکلی دی چې لاس یې داسې و چا ورته ګوتو مبارکو ته کتلی نو هغه لیکلي چې ګوتې مبارکې داسې وي چا یې ننګو مبارکو ته کتلی چا یې سترګو مبارکو ته کتلی چا یې شونډو مبارکو ته کتلی چا یې غوږونو مبارکو ته کتلی چا یې د سر لکیرې مبارکې ته کتلی چا یې د ویښتو په منځ کې شبې ته کتلی چا د پیغمبر علیه السلام غاښونو مبارکو ته کتلی چا یې هغې نور ته کتلی چا یې پنډو مبارکو ته کتلی هغه صحابه کرامو د تاریخ پاڼې د دې نه مزینی کړي دي چې زموږ د جانان مبارک قدمونه مبارک داسې پنډای مبارک داسې لاسونه مبارک داسې زلف مبارک داسې سترګې مبارک داسې وروځې مبارک داسې بڼې مبارک داسې غوږونه مبارک داسې دا مونږ باندې الله مهرباني کړې ده چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوله تذکره الله په قرآن کې کړي او د دې صحابه کرام په مونږ زرها احسانات چې دا یې مونږ ته را رسولي دي په کتابونو کې خو زما عزیزانو ناوګۍ والو چرته به په قرآن کریم کې چرته به په احادیثو کې تاسو داسې وینه نه چې الله یا زموږ نه مطالبه کړي یا مونږ د دې طاقت نشو لرلی چې مونږه تمام دنیا راغونډ شو او د پیغمبر علیه السلام د سترګو په شان د سترګو جوړو به نشي جوړولی ولې چې شاعر ورته وایي خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء محبوب ته خو الله دې چې پیدا کړی د هر عیب نه پاک دو هستی د هر عیب نه پاک دي یو زمونږ رب یو زمونږ جانان مبارک دا د هر عیب نه پاک دي كأنك قد خلقت كما تشاء ته داسې الله پیدا کړی لکه تا چې څنګه غوښتو سائل سوال کوي چې دې څه پکارو كأنك قد خلقت چې ته دې الله پیدا کړی کما یشاء الله لکه څنګه چې الله غوښتا نه 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 د الله مشیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشیت یو شی څنګه چې د الله خوښه ده بعینه د استا خوښه ده په دې کې مبالغه ده ځکه دا شعر دي چې ویلي نو صورت مونږ ته نه دی ویلي چې داسې پوزه مبارکه جوړه کړي د پیغمبر علیه السلام د پوزې په شان دي دا نه دی ویلي راځئ سیرت یې راته ویلی د پیغمبر علیه السلام سیرت اپناو کړئ دا جلسې د دې دپاره دي چې پیغمبر علیه السلام کله پیدا شوی و پیدایش په هغه وخت کې څه حالاتو پیغمبر علیه السلام مور مبارک نوم سو د پیغمبر علیه السلام د پلار مبارک نوم سو د پیغمبر علیه السلام د ترونو مبارک نوم سو د ترورانو مبارک نوم سو هجرت څومره وخت کې کړی مکه مکرمه کې څومره وخت تیر کړی غزوات څومره کړی سرایه څومره لیږلي د خلکو سره معاملات څنګه کړی دي دا سیرت د پیغمبر علیه السلام په دې جلسو کې زموږ علما موږ ته بیانوي راځئ چې لږ هغې جلک ته وګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته په تکو تورو تیارو کې یو غټه رڼا سره حاضر شو دنیا ته چار چاند ولګاو څه چلی وکړو راځئ وی فرمایل چې فصل میوهداره ونه د دې لاندې به بول و بناز نه کوئ صحابه کرام وفرمایل ولې یا رسول الله وی څنګه چې تاسو خپل رب ته سجده لګوئ دقسې دا میوهدارې بوټي دا الله ته سجده لګوئ ونې نه به څانګه اله کټ کوئ چې ستا ورته ضرورت و کنګړی دې جوړی ټوکری دې جوړی لښته دې جوړی کټې کا ورنه اسې به یې نه کټ کوئ فصل به اسې نه خرابوي په ناوګۍ کې غټه جنازه پیدا شو په ګرون کې کوئ د خلکو په فصلونو باندې مه نه ځئ دا د الله ذکر کوي بیا علماو ذکر کړي چې په یو پوله باندې خلک تو پټي ته کوز شوی دی درې څلور بوټي مات شوي دي خلک به ستا نه مخکې تللی دی اوس کو په تزیین خیر دی لاړ شه ځکه چې مالک به دا لیدلي مالک به وي خیر دی مړه فصل بیا پیدا کېږي خو داسې غټ شیخ سے بیا نه پیدا کېږي خیر دی زما فصل دی خراب شي بیا لاړ شه د دواړو جهانو سردار مبارک د زنا بوټو دپاره رحمت دنیا ته الله راوړي ونو بوټو ته رحمت ورکو زناور ته رحمت ورکو کومه بلبله ونه مرغۍ چې د هغې بچي یو صحابي نیولي وو
د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل دا مور دا مرغۍ چا په خپلو بچو دردمنده کړې ده هغه صحابي رسول الله ما د دې بچي نیولي وی پرېږده که نه دا مور تا ته وایي زما دا بچي پرېږده او که ته مې نه پرېږدي نو ما ورسره ونیسه قربان شم په داسې پیغمبر چې د زناورو دپاره رحمت راغی وایي فرمایل چې کوم زناور باندې تا سامان اچولی او یو ځای ته لاړې هلته څه ټیم تېروي وخت پکوي لاول د څاروي نه ګده کوزه کا سامان ترې نه کوز کا دی لږ پرېږده چې دی وموسرېږي خوله ورنه کولاو که چې دی وموسرېږي او وایي فرمایل چې کله ته په څاروي باندې د پاسه ناسې نو دا ځان له مسند مه جوړوه چې ته په څاروي باندې ناسې او ته تقریرونه کوي څاروي ته به تکلیف نه ورکوي پیغمبر اسلام رحمت کوم اوښ چې راغی غړی یې کېښوده پیغمبر علیه صلات وسلام ته خبرې ورسره وکړې د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمیل دا د دې زاروي مالک څوک دی د دې اوښ هغه صحابي وي زه یم د ستا په باره کې شکایت کوي ماته د سره ګزاره وکړه په ټایم ډوډۍ ورکوه بیزه مبارک یې واغسته مازدیګر یې ورکړه چاله صحابه کرامو تپوس وکړه یا رسول الله بیزه خو ډېر برکتي څیز دی ته خو تاسو مخکې سره ولیدي پیغمبرانو تا ولې یو روایت کې راځي 15 ښکاره بل روایت کې راځي اتیا پیری الله چې ما مازدیګر کو اتیا پیری الله د دې بیزې نه تپوس وکړو څه تکلیف خو درته نشته دی ما وی چې او خو د زناور نه الله اتیا پیری د ورځې تپوس کوي چې د مالک نه خود ته تکلیف نشته د دواړو جهانو سردار مبارک زناورو د پر رحمت را زناور سره گزارو کوي عموما زمونږ په خادو کې عموما زمونږ په اخترونو کې زناور چې په غوجل کې هغه ته 2 ورځې ډوډۍ خوراک نه زمونږ استاد محترم د بنور ټاون روح شیخ مفتی نظام الدین شامزی صاحب بنیاد ته تشریف راوړو درته یو دینی خاندان دی داغه خاندان والا سره ملمو هغوی نه تپوس وکړو چې ستاسو غوجل مجلس ته دی هغوی او زه ستاسو غوجل لیدل غواړم هغه کسانو حیران دي چې حضرت اوس غوجل کې څه کوي وایي چې غوجل ته موږ بوتو په غوجل کې زمونږ ګیا پرته وه په اخور کې ګیا پرته وه وی فرمایل چې په اخترونو کې عموما خلق په خپلو خوشحالو شي زناورو ته ګیا نه اچوي ما وی کو تاسو زناورو ته ګیا نه اچوئ زه ستاسو په کور کې ډوډۍ نه خورم د دواړو جهانو سردار مبارک زناورو د پر رحمت او راځي ناوګي والو لګ د دواړو جهانو سردار مبارک آئینه لګ ځان ته مخامخ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بحیثیت خاوند یولسو بیبیانو سره ژوند تیر کړی سیو فرمایل خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی پتا سو غوړه سړی هغه دی کور والا د پاره غوړه وی زه د خپل کور والا د پاره غوړه وای فرمایل مور ابیدا عائشہ ما ته پته ده چې ته خوشاله ما ته پته ده او چې ته خپه ما ته پته ده هغه دوه فرمایل تا ته څنګه پته لګي وی چې ته کله خوشاله ته وی لا ورب محمد او چې کله خپه ته لا ورب ابراهیم مور ابو دوی نعم بالکل اجل بالکل دقه دا تعلیم را کوم ته ز رحمت ما مور ابو ته وی وبراوړه مور ابو وبراوړي مور ابو ته په خپل وسکل یا بعض محدثین وی پیغمبر اسلام دو فرمایل ته وسکا چې وسکل دي ورته وی عائشه ته په کوم ځای خلکی خدا چې زه په هغه ځای باندې خلکی دم چې ته خوشاله شي شته په نو وګای کې وبنیر کو څوک مولا تبلیغي پیر سے سید چې خپل خزي د جام نو وبس کلی او دیتی وسکی تاسو باندې وخت وبس دا بس جوړس کما وتا خدای جنتی کا د خزي چټه کې خوشفا ده د خزي د خدای نه نوړې زما په خدای کې کېدا د خپل خدای نوړې دغه په خدای کې کېدا شفا ده پکې خزي د نو بغواړي ځانې دا وبلګی راکه میستا خو د بروته ورکه جام ډک تا ته به اجر ملاویږي پیغمبر الله سلام فرمایل تاسو کې غوړه سره هغه د کور والد پر یو نه بیبیانی موجود دي
د یو بیبي نه د عایشې بیبي کور ته سالن راغی عایشه بیبي غوسه شوه او بنه ده بنې ته حق حاصل دی کاسې واغسته ویې وژه زما کور ته ولې راوړي هغې خادم ته خادمې ته د دواړو جهانو سردار مبارک بم صبر ودرې په خپله لاړ په خپله هغه کاسې ټوکړې اوچتې کړې ډسبین ته یې وغورځولې کم خوراک چې قابل استعمال و هغه په خپل استعمال کو نورې په خپل پاکو لاسونو مبارکو ډسبین ته وغورځاو لاړ د عایشې بیبي د تاخ نه کاسه راواغسته خادم یې دی ورکړه وی دا هلته اوسه خو ال به نه وایي چې ستا کاسه عایشې ماته کړې دا تعلیم دی دا سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اپناو کوي شته په مولانو کې څوک چې ښځه ورته وایي زما مري زړه کېږي ما مري ته بوځم زه به تا مري ته بوځم ما کالام ته بوځم ولې دا قیدي دی پیغمبر اسلام غزواتو نه بولي حج نه دی بولي مونږ پیرانو ته وایي ما ځان تر حج نه بوځه وروڼو سره لاړه شه زما سره سمې نشته ولکه ته یې بوځه که نه ډبل پیدا به وکړي بیا به ارمان کوي زما په دې خبرو پسې د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه کرامو سره روان دي خدای دې مونږ تاسو بوځي به تاسو هغه وادي وخیمه وادي سلعه پیغمبر اسلام صحابه کرامو ته ځای او عایشه بیبي ته وی مقابله وکړو چې ته به ګټې کو زه به ګټم الله اکبر سړه خوشاله ولو د باره د خپلو بیبیانو لړ لحاظ کړی پیغمبر اسلام منډې منډې عایشه بي منډې منډې او محدثین حضرات پیغمبر اسلام قدمونه واړه کړل چې د عایشه زمانه وګټي دا خوشاله شي ما خاصه ګټلې ده زه خو اسې سر بالا یم زه خو اسې د نبیانو تاج یم ما نه خو څه نشي ګټلی پرې چې زما دا ټبر خوشاله شي دوه کارته ورسره منډه واني یو کارته دی هغه وګټله چغې کړې ما وګټله ما وګټه پیغمبر اسلام بله بیره مګو بله بیره دې وګټله عایشه بي خفه شوه وی ولې خفه کېږي عایشې وی تا زمانه وګټله نیکبخت یې ما تا نه ګټلې نه د تل کبي تل که نمبر مې در خلاص کړی بدل مې خلاص کړ الله اکبر دا تعلیم دی دا سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اندازه لګوئ د 11 خاوندانو ښځو قصه عایشه بیبي د جمعې په شپه کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته دا قصه کوي د نبوت تکاوت د ظالمانو ظلمونه د قوم مخالفتونه د شپې تاب نه لري په ناستې مونځ فرمایلی په اول عیسه کې مونځ فرمایلی په منځ عیسه کې مونځ فرمایلی او بیا خپل ټبر ته کینی او هغه ورته کیسه کوي او بیا تاسو ته پته نشته چې د ښځو کیسې ختمېږي که نه ختمېږي کال مخکې به د یو پیره کیسه کړې بیا به ته کوي اب 2 کاله مخکې به ته بیا کوي هغه عایشه بیبي ورته د یو خاوند قصه کوي بیا د بل خاوند قصه کوي بیا د بل خاوند قصه کوي د 11 خاوندانو ښځو کیسې او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وګورئ ښه دا بیا چې چلو شو دا بیا چې چلو شو او بیا ورته یو قصه کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې تا ته پته شته ابو زرعه ام زرعه داسې وه چې د دې کیفیت ته د دواړو جهانو سردار مبارک وکتل چې دا په دې قصه خوشحاله ده او د دې خاوند په کردار خوشحاله ده نو یې ورته فرمایل عایشې زستا د بارا داسې یم لکه ابو زرع د ام زرع د څوک به یې په تاسو کې چې ښځه ورته وي تا ته خبرې کوم د مور په باره کې ته زما د مور په باره کې خبره پلار کره به زه طلاق هم نه ورکوم بله خبره ده وتا خدای جنتي کا د دې ښځې د خولې دپاره الله غوږونه ستا پیدا کړي دي خبره یې واوره لږ ورسره ملګری شه دا خو زما دا مور ډېر بد کوي دا خو ظلم کوي دا خو دا کوي دا خو دا کوي دا ټولې کیسې واوره اخر کې ورته ووایه که نه مونه ګزاره کوه زما مور ده که نه ګزاره ورسره کوه ما سره ډېره ګزاره کړله قسم په خدای کو ستا ښځه تا ته بیا د مور شکایت وکړي خو هغې غریبې خبرې شروع کړې نه ته وله په خوله کې وچکړه وتا خدای جنتي کا
راځه د پیغمبر اسلام سیرت راواله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د خپل روړو په باره کې مشرور په منځره د پلار دی. پلار ته چې څنګه پاسي د قصیب مشرور ته پاسي. ما یو کتاب کوت پای کې لیکلی یعقوب علیه السلام با ادب با نصیب کتاب کی وګورئ به چتا. یعقوب علیه السلام مجلس ته تشریف راوړو. یوسف علیه السلام ورته پانسید س عذر د وجنه س بی فکرې د وجنه الله ورته وحی راولېګلا یا یوسف ته د خپل پلار ته ولې پانسید عذر معذرت. الله وینا دا ادب چې ته خپل پلار ته پاسي چې ته پانسېدې ز ستا رب ستا خاندان نه نور نبیان ختموم بل نبی بستا په خاندان کې نه راځي. سورې یوسف وګورئ وقال سورې مؤمن وقال رجل المؤمن دا وګورئ بیا چې یوسف علیه السلام یو راغلی یو پیغمبر چلال تاسو وی چې بل پیغمبر برانه شي نو مشرور دا په منځله د پلار دی. دا ادب یې موږ ته وښود. تیزه خبره به ورته نه کوي پلار ته به په تیزه خبره نه کوي. عاق درې لفظونه لري عین الف قاف. د پلار غیبت به نه کوي د پلار غیب به نه لټوي پلار احانت به نه کوي پلار په مخ کې به پلار ته نه قارېږي نه به د پلار په مخ کې هغه چا ته قارېږي چې پلار په چا خبر کېږي. نو چې دا کارونه دې وکړل نو ستا دعا به نه قبلېږي. دا نه چې د میراث نه محرومه شي میراث نه محرومه کېږي خو کوه دعا نو فرض دې نه قبلېږي نفل دې نه قبلېږي. ولې دې د پلار بې ادبي وکړه ان اشکروا لی ولوالدیک باندې ولې عمل نه وکړو. د پیغمبر علیه السلام ورور له کم حق ورکړو او لوڼو له کم حق ورکړو. الله اکبر. چا چې دوه لوڼه لوی کړي تعلیم ورته ورکړو واده یې کړي. چا چې دوه خویندې لوی کړي تعلیم ورته ورکړو واده یې کړي. دا به په جنت کې زما سره داسي دا چاته فرمایي صحابه کرامو ته فرمایي دا به زما سره په جنت کې داسي. کور ته خوراک راوړي لومبه خپل لور له خوراک ورکړي. شته په تاسو کې څوک مولا شته په تاسو کې څوک چې دا کاری کړی. د دواړو جهانو سردار مبارک با مجلس کې تشریف فرماو مجلس کې به تشریف فرماو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاطمه بی بی براله پیغمبر علیه السلام به پاسه د خپل ځای نه مخې له ولاړ. فاطمې بی بی د لاس نه ونیوه ښکل به یې کړه فاطمې ته دلته کښېنه او په خپله به ورسره څنګ ته کښېناست. شته په تاسو کې په مولانو کې څوک چې لوري خورې 15 میاشتې پس د خاوند د کوره راله خیر علی خیر علی ماړه یو خدا په مخ را روانې کینی چېرته نه هغې غریب 6 میاشتې شوي او ناوګی والا و چې ستا لور کور ته راله ستا خور کور ته راله ته په سفر ځې په چمله کې په کوګا کې نو بل کلي کې ستا خور دا لور دا سفر ځې یو 15 منټو له ودرېږه بچی مې څنګه دی نو سیدي دي بچیان مې څنګه دي پېښور ته تلم ما چې یاد شوي مو خور دې کور ته راله ته ورته پاسه خیر علي ورته ووایه ماشومان دې نه واله ښکلې کا خور کېنوه او خپل ټبر ته ووایه دې له به ډوډۍ نه ورکوي ناوګی په بازار کې ښایسته قجیر میان پخېږي پشان بیان پخېږي چرګ روغ پخېږي سجي بس اوس راځم میوه راوړه قرض وکړه د خپل خور او لور دپاره میوه راوړه خوراک راوړه او جوړه جامه راوړه خورې ما نور وس نشته دا بس خوښه مې وه چې ته یې وخورې زوی به نه ګورې ښه ډېره ستړې شوي او نور څوک به دې خورئ هم نه دا به صرف دا خوري چې ستا لور دغسې ژوند تا ته وګوري چې پلار باندې داسې مین دی او ورور را باندې داسې